जनाब मुआज इब्न जबल रदी अल्लाह अन्हु। इस्लामी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शुक्रिया। او دا خبرم تیر شوی وا چې داغه په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. زما په صحابو کې په حرام او حلال باندې د ټولو نه ډېر خبردار هغه معاذ بن جبل دی. دیم فرمایلی دی چې د قیامت پر ورځ چې کله دا دنیا را پاسي نو زما د امت د علماو د قیادت جنډه به د معاذ ابن جبل په لاس کې. د دې دا مطلب نه دی چې کنه نور صحابو سره علم نو غنه، دا مطلب خو نه دی. او دا هر سړي خپل خصوصیت دی کنه. او د دې دا څه مثال لې لکه ابو هريره رضی الله عنه پس مشهور دی د حدیثو پر روایت هر ځای کې راځي. ابو هريره نه روایت ته ابو هريره نه روایت. او خالد ابن ولید پس مشهور دی اپتورا. نو ډیر کم بتا سوچته وره چې د خالد ابن ولید نه روایت ته، او ډیر کم بدا سی وره چې ابو هريره jihad لته وصلی وجل. داغه میدانو دا میدان دی، دوړه میدانونه په خپل خپل ځای اهم دي. مولانا اشرف علي تانوی صاحب رحمت الله علیه لیکلی چې د دین په مختلفو شعبو کې چې خلک کار کوي، مختلفو شعبو کې چې کار کوي، نو د دې داسې مثال دی لکه ریل ګاډي چې رواني، یو دا غي ډرایوري چې هغه چلای، یو پکې میکانیک نو هغه پکې پیچونه کلکې یو نټونه هغه سمای، یو پکې الیکټریشن چې هغه پکې پکی او بلپونه جوړي، یو پکې د اوبو نظام ولې چې هغه په اوسلخانو کې اوبو برقرار ساتي، یو پکې پولیس والا ګرځي د خلکو د حفاظت لپاره، یو پکې خوراک والا ګرځي چې خوراک تقسیموي. د دې ټولو هغه ډیوټي دا څه ده چې یو سړی دا نشي ویلي چې اصل زما دا ډیوټي ده. ځکه چې کدا ټول خلک خپل کار ښه صحیح کوي، او الیکټریشن خپل کار صحیح کوي، او دغه والا میکانیک خپل کار، او چې ډرایور نه چلای نو په ځای ولاړ نو بیا وسک. او که ډرایور ډیر خولي چلای، ډیر تیز چلای، او میکانیک دې ډیبره وباسي نو بیا وسنګرځي. نو د دې ټولو کار مجموعه چې رايوځي شي نو ریل ګاډي روانه. نو بهرحال دا خو د مبارک یو خبره وا. نو د نبی کریم مبارک اولېګ یمن ته، او دته شپږ نصیحتونه کړو. ناشنوي چې ته تیرې جمعه راغلو ما هغه اورې دوه به دې جمعه کې مې بیا اورم څه چلو شو. خیر ده ای کې لومبنه داو چې د الله عبادت کوا او دا هغه سره شریک ما جوړو. دا یو دیم داو چې عمل د الله لپاره کوا، گویا کې لکه ته چې الله ویني. په دې باندې وګړه خبره تیر شوه. دریم داو چې ته د الله ذکر کوو د هر کانی او د هر ونه خوا کې، دا ټول کانی او دا ټول ونه به د قیامت پر ورځ د لپاره گواہی کوي. ور امام ته شریعت کې حکم دی، امام ته جمعه امام ته چې دې کله فرض منځو کې نو سنتو د لپاره دې ځای بدل کی. دې لپاره چې د په فرض باندې به د جدا ځمکه گواہی کوي د قیامت پر ورځ، او په دې سنتو به جدا ځمکه گواہی کوي. او سلورمه وتداوي چې انسان چون کې د غلطو نه ډک دی
سیوا د انبیاء نه داسې څوک نشته چې هغه پاکي. انبیاء معصوم دي، نور خلقو خامخا ګناهونه کوي، څوک بلک کوي څوک بډیر کوي، خو کوي بهر حال. نو چې کله ګناهو کې پپټا نو هغه پس یو نیکی بیا پپټا کوا، نو استا نیکی بلګي او ګناه بدل ختمي. او چې کله ګناه علانیتنو کې بخکارا نو بیا ورپسې هغه نیکی بخکارا کوا، نو استا هغه نیکی بلګي او ګناه بدل ختمي. دا څلور نصیحتونه شو، ټول یو تشبک کړو. پینځم متداو په معاذ د الله نه یریگا، تقوا اختیار کا، تقوا واتق الله. دا تقوا چې کوم ده کنه، نو دا ډېر یو جامع لفظ دی، ډېر غټ مضمون والا لفظ دی. خود د تقوا د تعریف د پاره د دین خپل تعریف نشي کېده چې کم تعریف یو صحابي بل صحابي تک کړی دی. صحابه یو ډېر عجیب شانو، نو د یو ډېر اوچته درجه صحابي وو. هغه ته به کله دا پته ولګېده چې فلان کی تم یو مسله معلومه ده، نو د درجه په اعتبار خو به دا سړی داغه نه کمو، خو دی به باقاعده ته او داغه مسلې به داغه نه تپوس کاو باقاعده. په دې کې چا شرم نه محسوسو چې یاره مال خو یو خبره نه راځي او زه دونه لوی سړی یم، زه به د دې وړو کې نه تپوس کوم. عمر فاروق رضی الله عنه هغه داسې یو شخصیت ته پیغمبر علیہ السلام فرمای وی الله تعالی په هر یو امت کې یو محدث پیدا کړي. محدث یو خو محدث ته، محدث خو په حدیثو چې څوک پوهیږي هغه ته وایي. محدث دې ته وایي چې په هر امت کې الله داسې یو سړی پیدا کړي چې الله پاک د خپل رضا خبره، هغه خبره چې په سبا باندې د الله رضا وي، هغه دغه په جواب باندې جاری کوي. او هغه پیغمبر نه ګوره، پیغمبر ته وحی راځي، دته وحی نه راځي. حکم خبرو باندې چې الله رضا کیږي، هغه خبره الله دغه په جواب جاری کوي، حق دغه په جواب راځي. باوجود د دې چې پیغمبر ني، او دا سړی الله پاک په هر امت کې یو پیدا کوي. دا د خبرې په مطلب نه پوهیږم چې دې څه مطلب دی. دې مطلب دا دی چې دا داسې سړی وي چې د جبه نه داسې یو خبره اوزي کنه، داسې یو حق خبره د په خله راشي چې د هغه په تایید کې الله آیت نازلوي، قرآن نازلیږي د په حق کې، د خبرې د تایید لپاره. ابتدا کې اسلام کې د خزو پرده نه و، نو کشان څنګه سړی ګرځي داسې به خزه ګرځي. نو یو ورځ عمر رضی الله عنه راغی او نبی کریم مبارک ته کېناس، یره چیزه او خبره کوم کستاسو پر رضای او وایا یره کده خزو ته مونږ دا حکم وکړو چې دی په خپل ځان باندې پرده راچي او یو صادر راچي او پړونه راچي او دی په د خپل وجود پټي نو خبرني. دا خدا سي یو شی دی چې سړی وته بیا ګوري، نو کومه د خزو ته وایو نو څنګه وای. نبی کریم مبارک وته زه وته نشم ویلې خزو ته، ځکه زه خدای الله د حکم پابند یم چې الله حکم نه کړی زه وته خپل طرفه نشم ویلې. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. زما په دې جبه چې سره راځي نو خدای وحي، نو د خپل طرفه زه حکم نشم جاری کول. نو ټیک د ستاره خدا خو زه نشم حکم کول.
نبی کریم دا جواب ورک دقه د چې جبرئیل راکوش او آیت نازل ک یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین من جلابیبهن. پیغمبر خپل بیبیانو ته خپل لونو ته او د ټول امت د خزو ته وایي چې په ځان صادرونه واچي، پس دنن نه پرده کوي، د پردو سړو نه ځان پټ ساتي، عمر ټیکوي. او دا خبره تایید یو دغه شان د بدر په جنگ کې اویاتنا مشرکان قید شوي وو، غټ غټ مشرکان. نو اویاتنا هلاک شو، مردار شو، او اویاتنا جمدی گرفتار کړه. نو دا گرفتارو کسانو په باره کې نبی کریم مبارک د صحابو نه مشوره غشتا وته وی دي سره سوکو دی او یو سره سو. نو چې د ابوبکر صاحب نه تاسو کو هغه ته وی جی زما خدا خیال چې پری بيدو ښا اډیر زیات نرم دلو پری بيدو کې دې چې خدای وته چې ته دین هدایت وکي. عثمان استاسه خیال له هغه ویجی پری بيدو ابوبکر ټیک وای. علی استاسه خیال له هغه ویجی ابوبکر ټیک وای. عبدالرحمن ابن عوف استاسه خیال له هغه ویجی ابوبکر ټیک وای. سعد ابن ابي وقاص، سعید ابن زید، تاسو ټول څه خیال له یې رجی ابوبکر ټیک وای. عمر استاسه خیال هغه وته ویجی زما خدا خیال نه چې ابوبکر ټیک وای. زما خیال نه چې دا قیدیان چې دي کنه نو په دې مسلمانانو کې دا د صحابو رشتہ دار دي، چا تر مشرک دی، چا پلار مشرک دی، چا رور مشرک دی، چا تر زوی دی، چا سره. نو چې کم صحابي د کم مشرک خپلوان دی نو هغه مشرک سړی قیدی ولګوا او هغه د صحابي ته حواله کړي چې دې په خپل سر وای. نو زما په کې پلان کې رشتہ دار راغله ما ته هغه حواله کا سر ته وام. او تاسو تر عباس پکې هم شته، پیغمبر پاک ته وای او استاسو تر عباس هم پکې ده، ته به په خپل جې داغه نصر وای چې اسلام کې رشتہ داری ختم شي، یا به کفر یا به اسلامي. دا به بګینی چې دا متر دی او دا محمد دی دا متر زوی دا بګینی شته، یا به اسلامي یا به کفري. نو به د دې ټولو نه بسرونه وخو. پیغمبر علیه السلام ته یې دا خو مې نه دا خو دا ابوبکر خبره ټیک آزاد به نو هغه ټول آزاد کړه، یعنی په شرایطو یې آزاد کړه، دا څنګه چې بس فری کړه کنه، خو لکه دا چې په قدم قدم یې آزاد کړه بس مړ نه کړه. خو چې کله دا فیصله وکړه چې آزاد دقه د آیت راغی ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. او پیغمبر تعالی مناسب نو چې دا قیدیان دې آزاد کړي. عمر ټیک وای، دغه خبره ټیک وای. دا رامیان به اوس واپس زی مکه ته، تاسو خو آزاد کړ، تاسو خو په رحم وکړه، خو دې به واپس زی او آینده کاله به باندې بیا حمله کوي. دا خو دا سړي ځامن خو نه دی، دې به ځان نور تیار کی بیا به باندې راځي. نو الله پاک وې کما فیصله نه وکړي پتا سو عذاب راته. نو پیغمبر علیہ السلام دا سے ناستو او دا صحابم ټول ناستو چا پیرا او سغم جنو چې دام څه چلو پریم خو دا نبی کریم فرمایل وی ما اولیدل چې دا الله عذاب دغه ونه پر را کوشیو اما خامخونه نه دا غي پورې دا الله عذاب را کوشیو. خو کدا عذاب په مونږ باندې را مسلط شوی وي نو په مونږ کې بسېوا د عمر نه بل څوک نه بچ شوی. دغه د خبره او د خدای خبره یو دا مې دې پوری نبی کریم فرمای دې ته محدث وای. اوس خو پوي فکر دې ته محدث وای چې داغه په جبه باندې داسې خبر راځي چې داغه تایید الله کوي. نو پیغمبر علیہ السلام فرمای زما په امت په هر امت کې الله پاک یو محدث پیدا کوي. زما د امت هغه محدث عمر فاروق دی.
دا مسله دا سی واجبه حدیث درته وایم چې د اسمان نه لاندې او د ځمکې د پاسه دا سه انسان نشته چې داغه په باره کې دا خبره شوی. سندن له کمزوري ده خدا ده چې ابن ماجه د حدیث یو کتاب دی پاره کې دا حدیث موجود ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي په د مقدس مکه په دې ټوله دنیا کې صرف یو سړی دی چې د قیامت پر ورځ د خلق د قبرونو نه راپاسي او په میدان حشر کې خدای ته مخامخ ودرېږي. نو د باب آدم نه تر قیامت پورې صرف یو انسان دی چې هغه ته به خدای پاک سلام کوي او هغه عمر دی. عمر به خدای پاک به ورته وایي عمر السلام علیکم. پیغمبرانو ته به نه وایي. او بیا نبی کریم فرمای خدای به په خپل د لاس نه ونیسي او جنت ته بدن نکي. حیثیت دا ده ښا هغه هم چې داسې ضرورت څه کنه چې ضرورت بشه نو یو وړو کی درجه والا صحابي ته به یاره مال دا مسله ناراضي ده څه مطلب ده په دې ملک پوي کا د دې نه پته ولګي چې د مسلې په تپوس کې شرم ناروا دی. ګوره ښا ځان په یول پکاري چې د څه مطلب شي. نو یو بل صحابیو او هغه ته پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي اقرأهم لکتاب الله ابی ابن کعب. دا الله د کتاب د ټولو نه بهترین قاری هغه ابی ابن کعب ده. او هغه دومره زبردست قاریو کنه د قران دا غزل نو یو خصوصیت ده چې هغه د پیغمبر علی السلام یو ورځ وی ابی ما ته وکیدا زه درته د قران تلاوت کوم. یعنی ما نه وره او چې زه تا ته قرائت کوم کنه زه تا ته وایم چې زه تا ته وایم چې ته ما ته وکیدا ازما دې قرات کو کې نو دې څه مطلب دی؟ دې مطلب دی چې زما دې قرات کې څه غلطي چې را لرو واسه کنه که زمانہ سټکې نیم خطا کیږي نو چې تیرا ته وخه کنه دا مطلب دی. نو د دې خو تصور نشي کېدی چې د نبی کریم قرات کې بغلطي وګنه خو دنیا ته دا خدا چې ولوي سړی کې وړو کې سړی تکینی او ورته وایي چې مانه ورسه ما نه اوره کله کې چې د غلطي چې را لرو واسه نو دا څه د شرم کار نه ده. نو ته وی زتا تا لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب دا صورت چې ده دا د تورومه ما ته وکړه ناغه ته وی چې ما ته اوروي پتا سو په خپل نازل لیکنه جبريل خو پتا را کوزيږي په ما خو ناراضي. نو پیغمبر علیہ السلام ته یا په ما خو نازل له خو ما ته خدای پاک ویل دي چې ابي ته قران وراوه خدای راته ویل دي. ناغه ورته وی خدای پاک زمان نو مغشته دي وی آو ستا نو مغشته دي چوبې ته وراوه هغه وی اورون خو بیا کیږي ورګه چول پچغو چغو جوړم کنه چې خدای زمانو مغشته نو داغه په خپل ډېر لوی حیثیت خدای چې داغه حیثیت خو که ارسونه سیوا خو عمر فاروق ته نه رسیدا. نو د عمر فاروق رضی الله عنه دور خلافت نو ابی ابن کعب راوخت نه د یو ډېرې وړې مسلې ته پوښتنه وکړه. وړه مسله په مونږ ټولو کې چې یو سړی لکشن پويږي کنه یو ماشومانی کنه دی خو نه پويږي او چې لکشن یو سړی پويږي او داغه نه څوک تاسو کې چې کاکا تقوا څه ته وایي تقوا پرهیزګاری څه ته وایي نه وته چې بس دې ته وایي چې پین وخت موږ کوو روزي نیسو نفلونه کوو سی روزي لګاو ګیره پرې داو دروغ مو وایو دې ته تقوا وایي دوکه چا سره مکوا
ګڼکپي مه کوه، غلا مه کوه، حرام مه کوه، بس دې ته تقوا وایي. سود مه خوره، جوارګر مه جوړېږه. دا خو هر چاله ورځي. نو چې دا په مونږ کې هر چاله ورځي، نو عمر له نه ورته اینه معلومه شوه چې هغه ډېره لویه سینه وه. او د ابی ابن کعب نه هغه دا تپوس وکړ چې ابی ما ته دا ووایه چې تقوا څه ته وایي. نو دا تقوا خو هر چاله ورتله، ده ولې تپوس کو؟ دا دنیا ته خوده، دنیا ته خوده چې خلک وپېژني چې واقعیتاً څه ته وایي دا. او د دې داسې یو حسي مثال راته ووایه، داسې یو مثال کې راته خبره پېښ کړه. نور لمونځ او داسې هسې هم کومه. نو هغه هم ډېر هوښیار و. هغه وایي چې د ده خو مطلب دا نه چې زه ورته ووایم چې مونځونه کوه او روجې نیسه، دا خو دا مطلب نه دی. دی خو ما نه یو مثال غواړي. هغه ورته وایي امیرالمؤمنین یو پټی دی او په هغې کې منځ کې پوله تلې ده، پوله. او د هغه پولې نه یو خوا بل خوا شپول دی چې خلک دې پټي ته نه وردننه کېږي که نه، بیا خو روانې کوي. نو زمیندار د هغه پولې نه یو طرف ته بل پله شپول لګولی دی او په شپول کې د ازغیر وتی دي او دا پوله ده ډېره تنګه. نو هسې امیرالمؤمنین ته چې په دې پوله ځې نو څنګه به ځې؟ نو هغه ورته وایي زه به داسې ځم چې بس دا جامې به مې ځان ته داسې راټونډې کړي، لمن به مې راغونډه کړي مخې ته او شاته، او ځان به مې داسې راجوخ کړي، ځکه چې که دې خوا کېږم نو ازغې را کېږي، که خوا کېږم ازغې را کېږي. نو ما به خو غوسئ، که ما نه غوسئ نو جامو کې خو به خامخا نه نوځي. وی دا وی دا تقوا ده ښځي. وی اوس پوه شوې؟ وی دا تقوا ده. وی دا دنیا ټوله داسې یو پوله ده ښه، او د دنیا د خواهشات او د سیزونه او د سامانونه او د اسباب او د لتړ پتړ چې دا ټول د ازغي دي، دا حرام سیزونه دا ناکاره دا ټول دقه ازغي دي، هغه یو خوا بل خوا روتې. نو چې ته په دې لاره د دې دنیا داسې لټې چې ځان دې ته راغونډ کړي چې ځان کې ازغي به ونه څه چېرته. داسې یو محسوس مثال یې ولا. نو دا چې کوم دی نو معاذ ابن جبل ته د پیغمبر علیہ السلام چې دی نو پنځم نصیحت وی تقوا اختیار کړه. اوس دا مسله هم دی سره تړلې ده چې د تقوا د اختیارېدو لوی سبب څه شی دی؟ لوی سبب دا بنی آدم پرهیزګار جوړیږي، نو د دې دپاره لوی سبب څه دی؟ منځونه نه. په ډېرو منځونو ګورې سړی نه تقوادار کېږي ښه، او هسې نه چې څوک وایي چې 2 ګزه ږیره میني نو دې سره به سړی تقوادار شي، دې سره هم نه کېږي. په ډېرو نفلونو په ډېرو حجونو هم سړی نه تقوادار کېږي. اصل کې دا تقوا خو د ځان د بچکولو نوم دی، د عمل د کولو نوم نه دی. ګورې نو د سود نه ځان بچ کول تقوا ده، د حلال خوراک کول تقوا نه ده، د مونځ کول تقوا نه ده، د حرامو نه ځان بچ کول تقوا ده. اصل کې هلته ازغې خو چې روته نو خو حرام شي ته تشبیه ورکوي که نه. تقوا خو ځان بچ کولو ته وایي. نو د نیکو اعمالو کول تقوا نه ده په اصل کې، د بدو نه ځان بچ کول اصل کې تقوا ده. او د دې بدو نه د ځان بچ کولو مثال دقه شان دی څنګه مثال چې د پرهیز دی ښه، د پرهیز. تاسو مونږ ټول په دې خبره پویو که نه؟ نن سبا خو زما په خیال چې داسې کور نشته چې په هغې کې به د یو تند او شوګر ني که نه، داسې کور پکې نشته چې د هغې کې به د چا شوګر ني. نو هسې دا راته ووایه چې یو سړی د شوګر بهترینه تیز دارو خوري او یا انسولین ستنې وایي، نو بس شوګر به دی ټیک وایي. خو که دی اعلی انسولین وایي چې هغه د امریکې جوړي، دی خو انسولین وخوري، دی خو پسې رسګوله وخوري، نو چاته کار کوي بیا؟ اعلی دارو خوري او ګلاب جامان هم خوري، نو خو نه کوي کار. نو بهترین عبادت سړی کوي خو د حرام کارونو نه ځان نه بچ کوي، هم کوي ور سره، نو عبادت په کار نه راځي کوله، بیا هغه اثر نه کوي.
مونږ کې اثر دی او په دې ټولو سيزونو کې اثر دی. د دې مونږ ګوره یو مثال له دا یو عجیب مثال له توکې ده. الله پاک فرمای ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. الله تعالی فرمای منځ دا بنده د بے حیاي نه د منکراتو نه بچ کی، د بے حیاي نه د منکراتو نه بنده بچ کی منځ. ٹھیک ده؟ د دې څه مطلب ده چې ګنې دې منځ کوي نو بس اتوماتیک بده د بے حیاي نه بیا بچ کیږي؟ نه دا څه چته کیږي چې ګنې دې منځ کی او د مانځ نه وروسته دی یو ناروا کار کوي نو بس هغه له ورتلی نشي بیا بخبین ختی. دا څنګه نه دا په مطلب ونه ده. نو د دې باندې د ځان پویولو د پاره اول په یو مثال ځان پوي کې دا غړې ده. نو دې کې د سکندونو ستند، د منټونو ستند، د غنټې ستند او دا تاویږي. نو تاسو له ټیم څه شي درکې دا ستنه کله په 2 ولاړ کله په 10 ولاړ کله په دا ټیم درکې دا ستنه ټیم درکې. خداست نه کده دغه غړې نه غړې کې لاندې یو شی روته ده کنه امې خو نه روته ای کې داستنی ورغلی نو تاویږي او کده دغه نه تا داستنی راوېسته او اسې تلی کېونه به ټایم درکې تلستنی ټایم درکې. خداستنی چې په دغه سیستم کې لګي دلی نو ټایم بدر کې پېښ وکنه دا چې دغه سیستم کې ختی نو ټایم بدر کې. دا څنګه چې راوي باسي او اسې پرتی بیا ټایم درکې دا پکې بند شو. نو دې هوا څه شي کوله؟ هوا د دې پرو کول پرې تا وې دې هوا یې کوله. خدا پرې ک په دغه مونږ کې ختی نو هوا بکې کنه چې دغه نه رو باسي چې پزما کبرتی بیا هوا نه کوي او بیا هغه مونږ کې چې ختی دي نو هغه په سمشاته یو نظام دی د بجلی اچې بنځي بیا نه کوي بیا هغه مونږ نه تاویږي نو پرېم نه تاویږي هوا هم نه کوي. دقه شان چې کله دا موز چې کوم دی دا خو د بدن منې کول کوي خو دا موز په پوره یو سیستم کې لګیا دی. نو هغه ټول سیستم مو ته د دین مطابق جوړ کړي نو بیا موز دغه نه بچ کول کوي. دې پسې چې شاته کوم نظام زندگی ده نو هغه نظام زندگی به مو هغه شان ورته کار شروع کینو اله باغ استنه د موږ غتاویږي نو سړی به د بدن بچ کی. دا څنګه نه چې دی په سودی نظام کې بلګیای او په خپل وسود خوري او د موږ به بچ کیږي نه دا څنګه نه کیږي. نو اوس دا چې د ټولو نه لوی هغه سبب چې هغه بنی آدم د حرامو نه بچ کی ټولو نه لوی سبب هغه د نیکانو خلقو صحبت ته. د دې وجنه الله پاک یو خبره کړه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. تقوا اختیار کې په دې ذریعے سره چې د نیکانو صادقینو سره شه د نیکانو خلقو مرګرتیا اختیار کې دغه صحبت اختیار کې نو دا کې باغ تقوا راشي. یو لوی سړی تیر شوی دی عبد الله ابن مسلمه. نو دا سړی چې وو یو اوباش نوجوان بدمعاش اوباش مونږ ته په خپل بازاري پښتو کې لندر کوچر وایو کنه. او د خلکو سخت بدی شه خلک ته تنګو. یو ډیر لوی محدث دا غ وخت او دا غنو مسلم ابن حجاج هغه په اسبانه سورو نه دی ول مخله وره دا او باشلک نو داغه د اسواګي ونی وته وی خلک وې دا چې ته ډېر لوی محدث او ډېر لوی د حدیث ماهر ما تم څه حدیث وایا کنه دا د حدیث د اورېدو لپاره نه وي. لکه بعض خلک
مولیانو پسې ټوکې کې څوک طالبانو پسې ټوکې کې څوک سکے داسې ونه نو د یو ټوکې مسخرې په تورې ما تم سو وایا کنه هغه ورته دا زه داسې خو نشم ویلی چې ته په لار کې ولاړې او زما د اسواګې به دې نیولې زه په سورې متا ته به حدیث بیانوم دا به ته راشې زما مجلس کې به کښېنې او سم په سړیتوب به کښېنې چاردام به وکې په حیا به کښېنې نو بیا به درته ووایم نو ده داسې په یو راروی غوندې شکل کې زه به درلم زه ته مخکې شه زه درځم لاړ هغه پسې کښېنه هغه پسې لاړ د هغه مجلس ته د هغه مجلس کې کښېناسته وی وایه راته مسلم ابن حجاج رحمت الله علیه ورته وی ما ته زما استاد ویلی دي او زما استاد ته د هغه استاد ویلی دي هغه ته فلانکي صحابي ویلی دي هغه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی دي پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي اذا فاتك الحیاء فاصنع ما شئت پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله تا حیا لرې کړه د ځان نه که نه نو بیا چې د څه زړه غواړي کوه نو بس د نارواو په لار کې خو د بني آدم د حیا یو رکاوټ دی او تا چې هغه رکاوټ د ځانه ختم کړو چې څه د زړه غواړي هغه بیا کوه او دا خبره د خدای پیغمبر کړې ده چې د بني آدم او د حرام او نارواو په منځ کې خو د حیا یو معنی دی یو دیوال دی نو چې بس هغه تا لر کړو بیا چې د څه خوښوي نه کوه نو بس جوړدا خبره پړو لګي او هوی د دې مطلب دا دی چې دا زکم ناروا کومه ادا خلک را تنگ دي نه دا ما کې حیا نشته دا خو زه به حیا یم بیا نو بس هغه ته وی زما توبه ده بس نو توبه واسه او داغه د مجلس عیسی شو چې داغه د مجلس عیسی شو نو دومره لوی شخصیت ته نه جوړ شو چې په دې پورا عالم اسلام کې د حدیثو د ټولو نه لوی مجموعه او د ټولو نه اهم ترینه هغه بخاری شریف ته او د بخاری شریف چې کوم مصنف د امام بخاری نو دا او باش نوجوان چې کله لوی شو د دنه لوی سړی جوړ شو نو د امام بخاری استاد شو امام بخاری د دنه حدیث د کړی او یو ډیر لوی بل سړی تیر شوی د امام ابو داود هغه هم د دنه حدیث د کړی د دغه او باش نوجوان نه نو دا پته نه لګي چې د چا په مجلس کې د بنی آدم په کومه خبره باندې زړه ورشي او د تو وګار شي نو د تقوا د پیدا کېدو د خدای نه د یریدو د ټولو نه لوی سبب ادا نیکانو خلکو مجلسي ګوره اسی په ګټ کې چې بنده ناشتي ځان له ناغه عمره سر انداز کیږي نه پسړي باندې دا پنځم نصیحت شو شپږم نصیحت وته دا وک ورته وی ایاک ودعوت المظلوم معاذ ځان د مظلومانو د دعا بد دعا نه غوړې ځان ساته دا مظلوم هغه مظلوم یادې چې چا باندې د خپل ظلم کړی کنه یعنی که په یو مظلوم باندې چا باندې د ظلم وکړ او هغه د تخیره وکړ نو سر په تندې باندې نه لګي بیا و ایاک ودعوت المظلوم او دا شکار ده کنه چې دا خدای او رسول کوم واقعات بیان کړی دي یا کوم څه دا د دې لپاره نه چې دا خبرې غنې صحابو کې موجود وي دا خو د رستنو خلکو د لپاره یو عبرت ده پیغمبر علی السلام ته چې الله پاک ویلي دي زما پیغمبر ته داسې چلو کا ته داسې چلو کا نو لیدا ټول کارونه پاګه کې وو نه دا د ورپسې دنیا د لپاره وي نو دا مطلب نه چې معاذ ابن جبل په خلکو غنې ظلم کو نغه ته وي چې په خلکو ظلم مکو غنه خیره بدته وکي دا د قیامت پورې راتلون کې ټولو انسانانو د لپاره خبره ده ځان د مظلوم د بد دعا نه بچ کې ګوره ځکه فانه ليس بينها وبين الله حجاب د مظلوم دغه بد دعا او د الله په منځ کې ګوره ته پرده نیو انیغ برای راس ورسه او الله تعالی دغه انتقام اخلي اگر چې فورن نه علي بعض اوقات فورن مو اخلي اکثر دای چې فورن ني و انتقام باخله پیغمبر علیہ السلام فرمایي د یو څو کسانو دعاګانې الله تعالی چیرې نه واپس کوي
نو یو پاغه کې د روزدار دعای چې کله روزه ماتي تناشته او دویم پاغه کې د پلار خیری دي چې زوی ته یو کې ګوره دا عجیب خبره ده دعوت الوالد علی ولده چې پلار ولګي او زوی ته خیری کوي دا خدای نه واپس کوي دا غي وجه ده عام طور چې مونږه چې تدا سلارو کو سو کې خیره او رو یا کو نغه دونه دړو اخلاص سو خیره غو نه کوي سړی چنګچې کې مخې ته ناشتي کنه او هغه ناسا په تیز بریک والی نو ته به مور سره یو لیش ور وړاندې شي کنه نو هغه چنګچې والا ته خلک سوې خدای دې مونډو باسا پته دا اوس خیره شو کنه خدای دې لو چا ودا تاسو به کو لګاو خدا خو سړی داسې دړو د ویخه نه کوي خو بس هغه وختي تور یو قاری بسو دا غي اظهار وکي هر چا ته خلک کوي په لار روانيو څوک ور پورو لګي ړو دې وچوا خدای سره زړه نه شامله دا د خلې د هدا پوری بس خو پلار چې زوی ته کوي نو ډېر سوچ سمجھ کر کوي ځکه چې هغه ته خو پته یې چې دا زموږ مستقبل دی نو چې دې وته خیری کې نه مطلب دا چې دې ډېر دړو د سوخته کوي په دې وجه نه چې دې نو هغه نو واپس کیږي ځکه هغه دړو نه راوته پیغمبر علیہ السلام فرمای وی پام کوي ګوره عجیب عجیب خبرې دي عجیب عجیب زمونږ د پیغمبر د خله اره یو خبره یو جدا ملغلره ده ګوره تر دې پورې ویلې وی هوا ته خیره مکوي هوا ته لکه چې بعض وخت سیلې راشي یو سړي باندې سیلې رااله ناغه صادر په سره نو بس دا چې کاو به هغه به ناسیلخ کتا کاو دا به اچو هغه به ناسیلخ کتا کاو نو هغه وی د خدای لعنت دی په دې سیلې دی نو پیغمبر علیہ السلام تو فرمایل وی پام کو ګورې سیلې ته خیره ونه کې دا سیلې چار اوسته ده دا سیلې په خپل څه شي نه ده کنه دا خو هوا ده او د هوا خپل اختیار خو نشته نو دیتا د دې الوتو حکم چا کړی خدای ودا کړی نو دا چې ته وته خیره کې گویا کې لکه ته خدای تصوی او یو ورځ یو فرمایل لا تسب الدیک بنګی ته خیره مکوي ګوره چرګ ته خیره مکوي دا ځکه ته بملاس دی او دا به ظالم بنګونه وي نو دا کار به دی وباسي نو رسول الله منع وکړه خلکو به چرګ ته خیره کولې چې خدای دې مونډو باسه اوس بیٹه ما بنګونه وي نو رسول الله وی پام کوي ګوره چرګ ته خیره ونه کوي فإنه يوقظ للصلاة دې خلک منځله پاسه سار وخت بانګوي خلک منځله پاسه نو پاغي کې یو دام وې چې ګوره پام کوي چې خپل اولاد ته خیره ونه کوي ګوره ځکه کچا خپل اولاد ته خیره وکړي نو نبی کریم مبارک فرمای وی په دې 24 غنټه کې داس یو وخت خامخا راځي چې هغه کې د خدای د طرفه په دعاګانو باندې د قبولیت دسخط کیږي په 24 غنټه کې یو وخت داسي نامعلوم دی هغه وخت پته نه لګي چې کوم وخت سار دی ماخام دی هر ټایم چې دی دا خدای علم کې دا خدا سي یو وخت به کې لازمی راځي چې هغه کې دعاګانې لازمان قبليږي او هغه چونګې ته پته نشته چې کوم وخت دی نو هغه دوران کې به ته اولاد تخیره کې ادبره نو په دسخط وشي نو بیا هغه پایا موټر سایکل چلیو اول تخیری قبولی شي کنه نو بس سر اخري بیا وته هم ته جاړه او اذان نو ټکه نو چې څنګه کوم صحابي دا حدیث اورید هغه وی چې د کله نما د خدای د پیغمبر دا حدیث اوریدل چې خیره چاته مکوي وې دا هغه روز نروستو ما خپل چيله تم خیره نه کړی چته یو یعنی بیجان سیستم هم خیری نه کړي لا انسان خو پرې ده نه یو ده او بل ودا ده چې د مظلوم دعا خدای پاک نغرت کوي دا غي او د خدای پاک په منځ کې حجاب نه ګوره نو معاذ زماش پغم نصیحت دا قبول کا چې اچھا ته خیره ونه کې ګوره ځکه چې دغه نه ګوره رکاوټ پکې نه خدای به قبول کې بیا تباہی برباد او بشماره چې کوم نه نو په تاریخ اسلام کې او د صحابه په وخت کې
او دا غي نورستو تر نن وخت پورې بشمار مثالونه موجود